الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محترم معاصرینو دوی محلی او دنورو محلونا راغلو مرگرو علماء و طلباء و عوامو پدی مسجد کے بیٹھے ما دا قرآن کریم درس شروع دے سار مزدبادم دا قرآن کریم درسی او دما سلطان نبادم دا قرآن درسی سار درس چار زمانگا محترم مرگر مولانا محمد وقار کئی ما افتتان ترسی دلے واغا منگا اوتا سنا دعوت راکڑے ہو زما دعا دا چې الله دې تر مرګه د قرآن خدمت دنوالی او دا جمعه دې الله د قرآن په درسونو باندې آباد لري په دنیا کې داسې وخت نه تیر شوی چې الله انسانانو لا درست هدایت لارې نه برابر کړي بلکہ انسانان لا اللہ درست ہدایت لار برابرئی عقل انسان لور کی شاپا اخبر عقل باندے اندہ معلومی چی اوزاد شتے چاہ زماجت روا دے زماجتون پورا کئی اوزاد دنیا پیدا کرے دا یا اللہ با انبیاء علیہ السلام را لے گل انبیاء علیہ السلام با انسانانو دے انسانانو نبو آغی با خلق تا صحیح لار خولا و دے غلط لار نبی منی کول انبیاء سلسلہ اللہ بجناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ختم کلا لاغینا بعد اللہ پہاری اور دور وارا زمانہ کی حق پرس علماء پیدا کئی آغید اللہ دا دین خدمت کئی خلق تا دا اللہ دین کئی رشد و ہدایت کئی اور پا دین کے جس کمی اور زیادے شوئی نداغی نشاندہی کئی خلق تا دا کارا کئی حدیث کے مرادی ان للہ اند کل بدعت کی دبی الاسلام ولی من اولیائی ہر دور کے اللہ دبل دوستان نا یہ دوست پیدا گئی اور جب اسلام خلاف سرکاروں نے یا پہ اسلام کی سزیاتے لائی نشاندہی کئی اغارت کئی اور آسا ملارتا خلق اللہ دعوت ور کئی دادا اللہ احسان و دا اللہ کرمی
چانا اللہ دا دین خدمت والی ندائی پاغ باندے پا قرآنائی باندے احسانی پا اللہ باندے دے اچھا احسان نشتے زگا کدا اللہ نے مدنہ احسان اوش میرے لائی پا مقابلہ کے انسان اسم ندکڑی کدا انسان ٹول عبادات یو طرف تکی اور دا اللہ یو احسان چھ دلے جوان ورکڑے دلے عمر ورکڑے ندائی مقابلہ نشی کولے یا دا اللہ احسان داو چھ بہار دور کے دا سے خلق پیدا گئی چاہی دا اللہ دا دین طرف دا دعوت ورکئی خلق دا اللہ دین طرف بلی اور دین کے چکم زیادے شوئی داہی رد گئی اور مخلوق کے اخلاق دا سراغلی سعادات دا سراغلی چاہد دین خلافی لائن شاندہی کئی اور رد گئی دنیا پارا اللہ یو مستقل قانون یو مستقل کتاب راولی گا لکہ دے انسانانو عادتون جدا جدائی دے انسانانو اخلاق جدا جدائی دے چاہ یو شان عادتی دے چاہ بل شان عادتی دے چاہ یو شان کوئی دے چاہ بل شان کوئی نو اللہ مستقل کتاب راولی گا اور بائی کی قائدی کلی ذکر کرے چکتا دا خلق و اصلاح کے دا معاشری اصلاح کے نوابدی طریقہ باندی باکے چھ قرآن تبا گورے اور قرآن چھ سنکڑی نواغا سے بے کے لگا کتا اخبلاکل مطابق کے نستا عقل بیو سوئی ستا ذہن بیو سوئی او داغا عقل او داغا ذہن ببل سوئی نباغی باندی اللہ ردو کو او اللہ فرمائی افرئیتا من اتخذ الہ ہواہو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ خبر داغا چاہن چاہ پل خواہش پل خیال پل مددگار گردولے او دے افرائیتا من اتخذ الہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او اللہ دے گمراہ کردے سرد علم دا اللہ نا پتو دو خدا خیال لے چیزا سم کار کوما یا سبون انم یو سنون سنعا دی گمان کئی چیزا خکارونا کئی واکار خنی آئے غلطی دا خواو غلط دا صحیح و غلط دا اللہ پہ کتاب معلومی دلو پہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومی دلو چاہ اللہ کمشی تخویلی نو آغا خدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمشی تخویلی نو آغا خدے اور چاہ اللہ و تا غلط ویلی نو آغا غلط دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تا غلط ویلی نو آغا غلط دے ہر دور کے انسانان جدا جدا ہو اخلاق جدا جدا ہو عادات جدا جدا ہو نو اللہ با انبیاء جدا جدا را لے گل سوک بد یو قوم نو سوک بد بل قوم نو سوک بد یو ٹبر نو سوک بد بل ٹبر نو وہ سالور دا سے خبری ہوئی چاہد ٹولو متفقی ہوئی باغی باندی طول انبیاء علیہ السلام متفقو متحدو آئی طول میں متفقو متحدو سالور خبر دا سوی یو دا چالا یو دے داغ شریک او داغی صدار نشتے دیمہ خبر بدا سوا چکم نبی با اللہ را لے گلے ہو ناغب اوی صدا اللہ دا طرف رسولی ما زرشتین پیغمبری ما
او زما اطاعت وکړي او زما خبره ومني. درېمه خبره به داسې وه چې کوم یو پیغمبر به کومه خبره کوله هغه له به صحیفه ورکړې وه، کتاب به یې ورکړی و، نو هغه به وي دا کتاب رښتیا دی، د الله طرف نه دی. او څلورمه خبره به داسې وه چې هر یو نبي به وي چې ورځ به راځي او پای کې به الله حساب کتاب کوي د خلکو سره. چا چې نیک عمل کړی هغه له به اجر ورکوي، او چا چې بد عمل کړی هغه له به سزا ورکوي، ځکه دا عدل دی او دا انصاف دی. یو سړی مزدوري وکړي او تا هغه له مزدوري ورنه کړي، دا د هغه سره ظلم دی او زیاتې دی. نو چې انسان زیاتې نه کوي نو الله به څنګه زیاتې وکړي؟ نو معلومیږي دا چې ورځ راځي او پای کې الله به هر چاله د هغه د عمل اجر ورکوي. چا نیک عمل کړی و هغه له به د هغې اجر ورکوي، چا بد عمل کړی و هغې له به د هغې اجر ورکوي. او قرآن دا څلور واړه خبرې ډېرې تفصیل او وضاحت سره ذکر کوي. اوله خبره ده چې الله خپل ذات او صفاتو کې یو دی، د هغه سره شریک نشته. څنګه چې د الله صفات دي نو پای کې بل څوک د الله سره شریک نشته. او دا الله قرآن کې په شپږ اتیا سورتونو کې صرف دا ذکر کوي چې د الله شریک او د الله حصدار هیڅوک نشته. دې ته وایي توحید. توحید دا چې الله په خپل ذات او صفاتو کې یو ګڼي او د هغه سره شریک او د هغه سره حصدار بل هیڅوک نشته. عربو تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ته د الله سره نسب بیان کا، نو الله آیاتونه راولېږل او په هغې کې دا ذکر کړل چې الله د چا نه نه پیدا او د الله نه څوک نه دي پیدا، ځکه د هغه شریک او د هغه حصدار څوک نشته. نو آیاتونه رالل قل هو الله احد. زما پیغمبره دی ته ووایه الله احد، الله یو دی. څنګه یو دی؟ الله صمد، الله هغه ذات دی چې ژړا فریاد کیږي هغه ته مصیبتونو کې. الصمد ما یصمد الیه فی الحوائج. صمد هغه ذات ته وایي چې هغه ته ژړا فریاد کیږي مصیبتونو کې. هغه چاته نه جاړي، هغه چاته فریاد نه کوي، هغه چاته محتاج نه دی. او قرآن کې د دې ځای په ځای ذکر کوي. الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ اللہ درتا لغنتا کی تکلیف در رسائی زر نہ کرے راڑا لگ تکلیف در کی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ تا اللہ رسائی لغنتا تکلیف نیشتے داغی لری کون کے بیدا اللہ نہ بلسوک. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ ارادہ کی بتا باندې د خیر دا اللہ بار سباندې قدرت والا دے. کله چې دا عقیده د بنده جوړه شي چې نفع او نقصان رسونکی یو الله دی، په دې ته وایي ایمان او دې ته وایي توحید. کله چې دا عقیده چې فائدہ او نقصان ورکوونکی یو الله دی، بیا سړی مطمئن او د هغه پروا بیا نه وي.
دا هغه بیا په چا باندې کار نه وي ځکه هغه مطمئن وي چې نفع او نقصان رسونکی یو الله دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو په خر باندې سورو او د ترنځ ورپسې سورو په شا هغه ته وکتل وی که دا ټوله دنیا راجم شي او تعالی نقصان درکوي الله نه مقرر کړی نو نشي درکولی الله او که دا ټوله دنیا راجم شي او تعالی فائدہ درکوي او الله نه مقرر کړی نو ترځیا نشي درکولی الله کله چې دا عقیده باندې راشي دي ته ایمان او دې ته وایي عقیده د توحید او بیا سره مضبوطی د دې وجنا قرآن چې کله دا دواړه ذکر کوي یو طرف د انسانانو عاجزي کوي او بل طرف ته خپل بے پروايي کوي لکه سوره فاتر کې الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد او خلقو تاسو ټول محتاج الله تا والله هو الغني الحميد الله اندغه الله بے پروا استاد شوه دے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یې او الله بے پروا د مخلوق نه الله ستایل شوی دی او بیا الله دغه صورت کې وایي وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کچړي وایي او بوج والا د پاره د لرې کولو د خپل بوج مرس پر آگلے اوی بابا را مدد شی دوا پر آگلے بابا را مدد شی سرخوی پر آگلے بابا را مدد شی او دے دا خپل بوج دلری کولو دا پارا بل داواز کئی نو اللہ وی وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا کدا چگوی او بوج والا دا یدو خواستان را مدد کول د پارا دلر کول د خپل بوج لا يعمل منو شيء نشی لر کول د دنای شی ولو کان ذا قربا اگر کوي د خپل د خپل نکته وي چې را مدد شي زمون په ملک په خوا به بابا په نیکای را مدد شي الوه زوانا پنیکای راورسی اپیر بابا پنیکای راورسی چا دان پی جندل چه دا اللہ ساک دے و دا مخلوق ساک دے پدین پویدن چه توحید ستوئی او شرک ستوئی ای وی شرک دیتا ہوئی چه بودتا سجدہ ہو کی نو بودتا چا سجدہ نکولا نو شرکاڑو نا بودتا سجدہ ہوئی او قسم دے شرکو شرک دا چې الله صفت راوالی او مخلوق له ورکی سوچ الله بغیر د ظاهري اسبابو هر سوینی هر سګوري هر څاوري آیا سره وای چې زه بابا تر مدد شو ما سما आवाज اوري هر مدد کیږي او رارسي نو په سر رارسي وي په ټلیفون اوري که په وارلس اوري که نه سبل سا اسباب دی چې باغی اوري او که نه تو آئی بید دین اوري نو دا خدا اللہ صفت دے او تا مخلوق لور کر او چستا امداد کئی تا لرا مدد کیگی او تا خلاصی نو اگو لمڑی دا غزانو لین اخلاصو پختانو اول زان دے او بیا جیان دے نو آسو آمد بیوی دا بیوی چه اللہ اسو آمد او پا مطلب او پا معنی نپوئی دل یہ روئی قاری سیب دے وہ الفاظ دیر خود صحیح ویل پکار دیو الفاظ صحیح ہوئی و
خو چې په مطلب یې نه پوهېږي نو قرآن خو الله دې له رالېږلی او دې نه پند او نصیحت والا نو چې ته په مطلب نه پوهېږي نو ته به دې پند او نصیحت څه والې نو قرآن یې وي خو په مطلب نه پوهېدله دا الله احسان و اوس خلک د قرآن په مطلب پوه شو او دا چا پوه کړل دا یو ډله وه چې د دې کلي نه روانه شوې وه او قرآن یې راواغست او خلکو ته هو الله صمد الله هغه ذات دی چې حاجتونه سر کوي حاجتونه پوره کوي الله صمد لم یلد ولم یولد نه د الله نایب دی او نه الله د چا نایب ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل د الله باندې یو تن کفوی مثل ته د الله غونته څوک نشته څنګه چې الله حاجتونه سر کوي نو بل څوک نشته چې حاجت پوره کړي زمونږ په دې ملک کې به وي لوی ځوان د 200 کالو بیړۍ رایستی ده اچھا به وي شمس تبریز بابا په ملتان نور را کوز کړی اچھا به وي فلانی بابا دا کړي دي فلانی بابا د دروغو کیسه به جوړې کړې وي او دین په هغې روان کړی و دین په کیسو نه ثابتېږي الدین قوي امتین لا یثبت بالمهین دین یو قوي شی دا په کیسو په خوبونو نه ثابتېږي خوب ولید او دا وشو او دا وشو خوب بشارت دی خوبونه درې قسمه دي حدیث کې راځي تحزین من الشیطان یو هغه دی چې شیطانی خوبي سړی خفه کوي دویم یکلم الرجل بها نفسه درېیم هغه چې سړی د ورځې څه کار وکړي د شپې هغه خوب کې ویني سیکل چل څه کوي نو په خوب کې هم سیکل چلی او درېیم هغه چې هغه مبشرات دي او زیري دي خو هغه دلیل ګورئ نه دی چې ته یې خامخا دلیل وګرځو دی براله شرکیات به ثابتول یا د دروغ په کیسو یا په خوبونو یا د دروغ په واقعاتو فلانی دا کړي او فلانی ټیکټر نیولې او فلانی الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و دې دوه سورتونو کې الله دا ښیي چې کله ته د الله د دین خدمت کې نو شیطان به د دینه منې کوي شیطان به مینځ کې خرنډه چي د شیطان نه به پناه غواړي او شیطانان دوه قسمه دي یو د بنیانو نه دي او یو د پیریانو نه دي د دواړو نه به پناه غواړي نو اول درته وایي قل اعوذ برب الفلق و پیغمبر پناه غواړم برب شلونکي من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې پریوزي ومن شر النفاثات في العقد د شر د بوګو هونکو نه په غټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض دا ډېر ناکاره مرض دی لومبی ګناه چې انسانانو کړی نو هغه حسد و د آدم دوه زامنو یو راولګي د بل ورور یې مړ کړ ولې حسد او بغض د وجې چې دواړو وروڼو قرباني پیش کړه د یو قبوله شو او د بل هغه نه نو دوی د نه قبلېږي او زما دې نه قبلېږي نو راولګي د هغې یې مړ کړ دا حسد او بغض دا ډېر ناکاره مرض دی دا سړي ته خپله نقصان دی چې ته چا سره حسد او بغض کې
نو یا هغه له ودا که واس دې ورسید مړ به کې او که واس دې نه رسید نو ځان به وګینو ستاسو له وار وخت سوځي یره دلا داولی دی او داولی دی او داولی دی دا حسد فائدہ څه شو الله دې موږ د حسدګرو نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلقو ګوره قرآن چې شروع کو نو اول کې ذکر کړیو الحمد لله رب العالمین رب د مخلوقات نو آخر کې وای رب الناس رب د انسانانو زګا دا ربي شروع پر رب کړو آخر کې رب چې پالون کې دې سړیا یو ذات دی نو هغه سره ځان وتاړه هغه ته ځان محتاج کا نو ته کله یو پسې منډي او کله یو شان دوکي او کله بل شان چې رزق به زیات شي نو ستاره رزق په دې نه زیاتی اج کوم رب دې هغه سره تعلق وساته چې رزق الله زیات کی مالک الناس واجدار د خلقو اول کی ویلو مالک یوم الدین نو آخر کی وی مالک الناس واجدار د خلقو الہ الناس واجد روا د خلقو دا اللہ دری صفتونه ذکر کر یو رب دوی مالک او دری میلا ذکر پہ انسان دری حالت راځي یو د وړوکوالي بل د ځوانۍ او بل د بوډاوالي نو دې درې واړو کې الله ته محتاج یې چې وړوکی وي نور دې څه کار نه و په ډوډۍ او خوراک سره دې کار نو رب دې هغه دی ظلمې شوې ځان ته زورور وایي خو مالک دې ګورې هغه دی او بوډا شوې وایي چې بس حاجت مې پوره کېدی نو اله دې هغه دی یو طرف ته د الله درې صفاتونه ذکر کړل او بل طرف ته چانه چې پناه واړي نو هغه ذکر کړ من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکی پټنا چا پټ راځي او بیا وسوسه چایو الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کاغذ پیریانو نه یو کس بندیانو نه الله دې موږ د دواړه قسمه شیطانان نه وساتي چونکه زه لږ بیمار وم بل ورځې د امکان رو وقار مولي صاحب رال دې زمون ختم دی موږ لا ټیم راکا ما ورته دا وکړې کور دې دلته بیان ضرورت هم نشته ځکه په دورا کې هم بیانونه یاسیو بي ودا دورا حاضری بونا ګوما چې تاسو اسلام ځای به وشي او د مالي خلکو سره به ملاو شم نو په دې نیت باندې راغله ما چې اخري صورتونه د دې مطلب وواما او دوی به خوشاله شي او دا مرګري به خوشاله شي الله دې زما دا راتل ستاسو د خوشالۍ سبب وګرځي او الله دې زموږ تر مرګه د قران او د سنت خدمت والی دا ځای دې الله همیشه بار آباد لري او چا چې قران کریم درس کړي او چا زده کړي څوک د ناس دي څوک راغلي دعا کوي چې الله ټول کورونه د خیر او برکتونو ډکړي سورہ مسلمانانو نه پیندې او واچوي مشران کې شران الله دې ټول مغفرت نصیب کړي سورہ بیمارانی الله دې ټول له شفای کامله ورکړي زمونږه ټول کیسه بیماران دي الله دې غي له شفای کامله ورکړي صبر الله لري بچای سوځېدل دا قوم هسپتال کې دعا وکړي چې الله ول صحت کامله ورکړي او الله زموږ ټول نه د خپل رضا کارونه سرګر کړي الله موږ دنیا نه د ایمان سره کوسي او الله زموږ تر مرګ د قران او سنت خدمت والی سوچ دا الله د کتاب خدمت کوي الله دې له نور توفیق دې خدمت ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی
محمد و آله و صحبه